په شخصیت کې عدم توازن راغی ځکه کم تلم په شخصیت کې عدم توازن راغی نو اذیت پیدا شو د ظلم په صورت کې په شخصیت کې عدم توازن راغی نو زه قتل وکم اذیت پیدا شو بلال رضی الله عنه مبارک شو چې کله د خوب را بیدار شو ډېر غمجین او خفه شو چې نبی علیه السلام خفه دی ګیله یې وکړه او بلال رضی الله عنه مبارک فرمایي چې ما په دې پرېږوستو چې اذان به مې کوو نو رسول الله به راته مخامخ ناست اشهد ان محمد رسول الله به ما په رسول الله مبارک باندې نظر ولګېدو سبحان الله هغه پښتانه متل کې دا جبه هم قلا ده هم بلا ده حقیقت دی دا د بدمرغه دا موږ څه کې دین فور ګرانټډ اخیستې چې څه خبره نه کلمه ویلې ده بدن ته دا بدمرغي ده دی پوه نه دی چې څه فرایض دي د جبه په تپوس کېږي د سترګو په تپوس کېږي د جبه تقوا د سترګو تقوا د غوږ تقوا موږ د دین هغه ټرو سپیرټ اخیست نه دی بس یو رواجي طور سره لکه زه مونځ کوم په معاشره کې خلک مونځ کوي یو ټریډیشنل په تور نو زه په دې ځای کې دا خبره کوم د هغه خبره وکړو چې پیرغون چې کله تکبر شروع کو هغې نه بعد د خدایي دعوه وکړه د خدایي دعوه وکړه چې دا بچی ته د خدایي دعوه وکړه خدایي دعوه کله وکړه نو فرشتو الله جل جلاله ته ویلې موسی علیه السلام په کې تور بني ویلې چې یاره بس تا خدایي دعوه یې وکړه ته بیا هم عذاب نه ورکوې تاسو دا پروګرام ګورئ نیغ په نیغه د پېښور سینټر نه د مختار بھائی آډیټوریم نه ګرانو کتونکو موږ سره مفتی محمد حسن صاحب ناست دی او ورسره موږ سره بل میز فیاض الدین صاحب ناست دی السلام علیکم جی وعلیکم بخیر رالی شکر الحمد رومبه پوښتنه به ما خیال د مینه د جی مینه بالکل هغه موږ به لومړنۍ پوښتنه چې دی موږ فیاض الدین صاحب نه وکړو اول خو د هرکلي هم وایي ستړي مشئ روژې مبارکې هم درکوو تاسو دواړو له جي او د روژه موږ ته تقوا ښایي خو خلکو کې هغه تقوا ولې نه راځي لومړنۍ پوښتنه به همدا راشي ډېره مهرباني ډېر مهم سوال دی را صحیح د دې دوه طریقې سره موږ جواب کولی شو یو خبره خدا ده چې کله هر کار یو انسان کوي او شعوري طور سره زموږ نفس هغه نه قبول کړي پوره ادراک سره موږ هغه نه قبول کړي نو یاد دې دا خبره چې هغه زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې هغه اثر انداز کیږي صحیح لکه موږ یو کار کوو ولې کوو څه علت دی څه ریزن دی څه مسله ده د هغې مقصد سره چې د هغې مقصد پیش نظر وي او بیا موږ هغه پوره شعور سره هغه قبول کړو او بیا چې کله په هغې باندې موږ عمل کوو نو د هغې به ثمرات ملاویږي او قرآن کریم خوله چې لعلکم تتقون لومړنۍ خبره خدا ده دویمه خبره دا ده چې هر کار موږ کوو باید چې دا خبره د یاده وي دې سره تړلی شوي دوه څیزونه وي د هر کار سره تړلی شوي دوه څیزونه وي یو د هغه کار مقصد وي یو د هغه کار د طریقې کار وي د هغې د ترلاسه کولو پروسس وي کله چې یو کار مونږ کوو د هغې دوه څیزونه وي یو مقصد وي یو د هغې د مقصد د ترلاسه کولو پروسس دی زه به یو مثال درکړم مثال دا مثال په طور باندې یو کس دی هغه روټۍ خوري او دا روټۍ خوړل یو کار دی بالکل د دې مقصد څه دی څه مقصد دی روټۍ ولې خوري ځکه خوري چې ځان ژوندی پاتې کړي صحت دپاره چې صحت یې صحیح پاتې شي اوس طریقې کار سره دې روټۍ داسې راوالي او نوالي تیاري او خپل دننه معدې دننه بوځي یو پروسس دی دا طریقې کار دی طریقې کار بالکل درست دی سالم دی دا چې صحیح طریقې سره دا روټۍ دننه لاړه شي نو هغه مقصد به ترلاسه کېږي ژوند به وربخلي کېږي دې کس ته اوس کو فرض که دا انسان د روټۍ په ځای چانکر راوالي بوس راوالي او همدغه رنګ همغه پروسس اپنو کړي او دننه معدې ته اچوي نو سوال دا دی پوښتنه دا ده چې د ده لوږه به ختمه شي لوږه به نه ختمیږي ځکه چې دا طریقې کار غلط دی نو دغه رنګ دوی چې څنګه سوال وکړو چې تقوا ولې نه پیدا کېږي بدقسمتي او بدمرغي دا ده چې پیش نظر زموږ مقصد خو تقوا ده خو هغه طریقې کار غلط دی روژه چې څنګه پالل پکار دي هغه طریقې سره موږ پالو نو څنګه بیا چې دا وینا کېږي دویم سوال زما دا دی جی جی همدې سره تړلی جی جی چې دا ټول ایکسرسایزز چې کوم دي دا تقوی طرف ته تاسو بوځي نو بیا مفتي صاحب دا شیطان خو هم تړلی دی که نه شیطان تړلی دی که نه په دې میاشت تاسو فتوا ورکوئ ده چې شیطان یې تړلی تاسو هم فتوا نو بیا دا غلط کارونه څنګه کېږي اصل ښه ډېر کېږي لږ بالکل او مخکې نه زیات کېږي قتلونه زیات کېږي طلاقونه زیات کېږي په دې ورځو کې داسې هغه ورځ وړو ماشومانو سره ریپ کېږي په دې میاشت کې روژه په خولې کېږي داسې ده چې کله مونږ وایي شیطان هم تړلی شي رسول الله حدیث دی که نه چې شیطان وتړلی شي په دې بهترینه میاشت کې او بیا هم دا شیطاني اعمال ولې کېږي اصل کې بنیادي خبره دا ده دا نفس چې کوم دی که نه دا نفس رسول الله مبارک فرمایي چې زما نفس هغه کوم شیطان دی په ما ایمان راوړی دی دویم نمبر دا خپل نفس اول مونږ دا
صحیح کول پکار دي لکه عام روجې نه علاوه مونږ حرام هم کوو هر قسمه غلطۍ کوو نو په هغه ماحول که روجه هم راشي زموږ هغه ماحول هغه شان چې زموږ دا نفس په خپله شیطان شوی د عمل هم دومره دا دغه د یو لس میاشتو قیری دی چې په دې ورځ رابار کېږي په دې ورځو کې بیرته رابار شي هغه کردار هم داسې چې هغه خپل شیطانان شو الله تعالی دې زموږ عملونه صحیح کړي او د دې روژې په خاطر دې الله موږ ته بخښنه وکړي او داسې بهترینه میاشت تا که بخښنه راته ونه شو هلاکت دی رسول الله مبارک چې منبر ته خیږي نبی علیه السلام وایي آمین صحابو ته تپوس وکړئ د الله رسوله د امین هم ولې ویلې تاسو خو مخکې داسې نه دي ویلي بالکل رسول الله مبارک ته فرمایي چې ماله جبریل علیه السلام رالی جبریل علیه السلام رالی چې الله جل جلاله وایي چې په کومو خلکو میاشت د رمضان راشي او دا دومره عمل ونه کړي چې دا په الله باندې ځان وبخي دا کس ته الله هلاک کړي نبی علیه السلام وایي چې امین الله اکبر چې الله وینا کړي او الله صلی الله علیه وسلم امین ویلی نو دا ځمکه اسمانونه خو د هغه رب دي او د خاطر د رسول الله پیدا کړي دي صلی الله علیه وسلم نو ګورئ چې هغه هلاکت په دې روژه کې دغه خلک څومره هلک په هلاک کېږي یو طرف ته حدیث کې راځي چې په روژه ماتي ټیم کې اویو کسانو ته بخښنه کوي اویو ته او بل طرف ته دغه دی څومره هلک هلاک کېږي نو الله مفتي صاحب همدغه سوال ولې دا ډېر موږ ډېر سوال باندې سوچ کوو او ډېرو خلکو نه م تپوس کړی دی تاسو نه ډېر مهم سوال دی زه به دوی خبره مخکې بوځم د یاد درې یو بنیادي مقدمه باندې اول ځان پیول پکار دي چې په انسان کې دننه د خیر او د شر دایات موجود دي دا مسلمه ده زه کو غواړم زه شرم په وجود کې راوستی شم او زه کو غواړم زه خیر په وجود کې راوستم دا انسان کې دننه د خیر او د شر دایات موجود دي نو دا چې کله کم حدیث بیانېږي علما د دې تعبیر داسې کوي چې دا شر دایات کم شي او د خیر دایات سیوا شي خو شیطان خو بند کړی شو هغه چې رقم بار نه ټیکېږي دي کې بنیادي خبره بل هم ده قرآن حکیم ته چې کله موږ ګورو که انسان چې کله غلط کار په وجود کې راځي قتل په وجود کې راځي زنا په وجود کې راځي دا څنګه راځي دا پهله دایا زمان نفس هغه انیشیټیو نفس کوي من شرور انفسنا زو کما بات کرتا هغه کار ګلوریفای کی شیطان چې لکه دا کار دو کو د کې به دا فایدې وي د کې به لذت وي دا فلان کې نو هغه خو تړلی شوی دی هغه دغه شر دایات کم شو هغه خو حدیث مطابق هغه سیټ شو خو زما کې من شرور انفسنا ما کې خپل شر نفس شته اوس په داس وای چې ولې نه کیږي نو د بد مرغه د انسان دا روجا شعوري طور سره قبول کړي نه چې دا څه شی دی لکه ته پته نه لګي دی یو رواج په طور سره مني چې لکه بس روجا دا نو په زما مور پلار پښمنی را پاسل تم را پاسل یو ټریډیشن دی کلچر دی کې دومره سپریټ تاسو کو دی روجا کې دومره طاقت د حقیقت دا صحیح دی خو دی شعوري طور سره دا قبول کړي نه چې ما د مخکې مثال درکو ورځ کې خله ته کوریا چولې او بیا په حدیث کې مرادي چې کم کس فرض کا داخله خراب دا غینه تکلیف خلکو ته ورکي دروغ وي جهالت کارونه کوي نو الله سبحانه وتعالى دا خوراک بندول او د اسکاک بندول هیڅ فایده نشته دا چې کوم سړی غیبت کوي غیبت هم بل چې دا وای کنه لکه موږ پرونه په دې یو ټاپک کړو چې د جبې د لاسه چې یو انسان هغوی کنه وي د تورې زخم چې دی هغه ځای ونیسي خو د جبې هغه زخم چې دی هغه نه ډکېږي لکه دا هم زموږ اختیار کې ده چې موږ غواړو دا موږ سم هم خوځولی شو بد هم لکه یو کس وایي کنه د یو فلاني خبره په ما ډېره بده ولګېده دا مې نه هېرېږي نو زه یم چې دغې باندې هم لږ سړي له سوچ پکار دی چې په خپل گفتار باندې هغه سوچ کوي او دا غیبت چغلي بهتان دا خو اسیم ګناه ده کنه بالکل بهشکه په دې ورځ کې موږ دا څنګه پرېښی شو نو دا خو تاسو ته وایي چې اول انسان د شعوري طور سره دا روژه اول قبول کړي شعوري طور سره دې قبول کړي او د شیطان حوالې سره یو بل خبر مې ذهن ته راغله په سورې حج کې الله سبحانه وتعالی دغه مکالمه ذکر کړه د قیامت په ورځ چې کله دغه کس چې روژه یې نیولې ده خو پردی حق هم خوري دی چې کله جهنم ته ځي نو دی به شیطان ته وایي چې دا ستا راوجې تللی وم ستا راته داسې ویلي نو شیطان به ورته جواب ورکوي چې لا تلوموني لومو انفسکم خپل ما مه ملامته کوئ ما خو تاسو صرف دعوت درکړی تا به نه کوو که نه ما صرف دعوت درکړو د دې مطلب دا چې دغه هغه دعوت خو ختم شو خو زما خپل نفس هغې شر او ما صرف دعوت درکړو نو خپل ځان ملامته کېدې نه پس په هغه دغه د جو پاتې شو دغه خبره زه به دې کې یو بنیادي خبره بل وکړم تاسو دا خبره وکړو چې چغلي دا څیزونه اصل کې دا قام تربیت نه دی کړی شوي بنیادي خبره هم دا ده دوی ته ما بل ورځ هم دا خبره کړې وه چې د دین بنیادي مشغولات څه دي کنټنټ څلور خبرې دي عبادات تطهیر بدن تطهیر خور و نوش او تطهیر اخلاق او دلچسپه خبر دا څلور څیزونو کې ټولو نه غټ مضمون د ویټش په لحاظ سره هغه تطهیر اخلاق دی هغه غیبت دی هغه چغلي ده او د بده مرغه هغه مونږ نه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 ځله ده وایي چې هغه کس ته زه د جنت ګارنټي ورکوم چا چې دا ژبه داسې ونیولې دی صرف قابو کړله هغه پښتانه متل کوي دا ژبه هم قلا ده هم بلا ده حقیقت دی
دا د بدمرغه دا موږ اصل کې دین فور ګرانټډ اغشته چې څه خبره نه کلمه ویلې راځه بدن ته دا بدمرغي ده دې پوه نه لري چې څه فرایض دي د ژبې په تپوس کېږي د سترګو په تپوس کېږي د ژبې تقوا د سترګو تقوا د غوږ تقوا د ټول سيزونو په تپوس کېږي خو د بدمرغه موږ خو چون کې لکه دا پته نه لګي بدمرغي ده چې موږ د دین هغه ټرو سپیرټ اغشته نه دي بس یو رواجي طور سره لکه زمونږ کومه په معاشره کې خلک مونږ کوي یو ټریډیشنل په تور باندې یاد درې چې کله تاسو یو ټریډیشنل شو په رسم کې بدل شو ریاکاری شو هغه بدلون تا کې نشي راوست لکه الله تعالی وایي کنه چې ما د ستاد عبادت ستاد منځونو ضرورت نشته دومره فرشته لګیا دي ما لپاره عبادت کوي خدا د ستاد ځان ګټه ده اته د ځان لپاره کوي نو کاغم ته چې د ځان خلاصول ته یا بل ته دکاوه کوي نو هغه ته د ځان لپاره هغه ځای خرابې لګیای مونږ مفتي صاحب لبرا شو چې نن د حسن سلام چې دی د شهیدو ورځ ده شهادت ورځ ده نو زم چې اول په دغه اړه باندې هم لږ خبرو کې ځکه چې په دې دنیا کې چې څومره صاحبان یا څومره پیغمبران تیر شوي دي هر یو کس څه نه څه هغه وي کنه یو میسج یو پیغام یې پرېښودلی دی نو زم چې په دغې باندې لږ خبره وکړي داسې ده چې تاسو د امام حسن صاحب دغه شهادت تذکره وکړه رسول الله مبارک فرمایي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه امام حسن او امام حسین دا سرداران به په جنت کې د ځوانان وي بالکل نو د امام حسن صاحب الله کم مقام ورکو د جنت د سرداري هغه یو مقام الله ورکړی دی د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مسیح دی بېشکه او نبی علیه السلام سره داسې مینه او محبت ساتو د امام حسن امام حسین صاحب دواړو سره چې یو ورځ جبريل علیہ السلام راله رسول الله مبارک ته فرمایي چې الله جل جلاله وي چې په دې درو ګلونو کې یو ګل ما ته راکړه دې درو ګلونو کې یو ګل ما ته راکړه دغه موقع باندې امام حسن صاحب سره په یو لاس کې رسول الله مبارک سره امام حسین صاحب سره په بل لاس کې او قاسم رضی الله عنه مبارک د رسول الله مبارک خپل بچي دا نبی علیہ السلام په سینه باندې کله رسول الله مبارک وکتل او د جبرئیل اسلام د پیغام وتراله نو هغه امام حسن صاحب ته وکتل کدا ورکوم په دې باندې رسول الله مبارک فرمایي چې زما زړم په خپکی د فاطمی بیبي زړم په خپکی د علي صاحب زړم په خپکی او که زولا امام حسین صاحب ورکوم امام حسین صاحب هم د فاطمی بیبي زړه خپکی زما زړه په خپکی د علي صاحب زړه په خپکی که قاسم صاحب ورکما بیا ما خو زما تکلیف په نور تکلیف په لکم شي نو امام قاسم صاحب هغه دغه ورکو چې دنه روح واخله د رسول الله مبارک باندې دومره ګرانو دومره محبت او سو صحابه دا یو دغه چې رسول الله مبارک کم ځنه د سفر د جهاد نه براله کم ځنه په سفر ربیع السلام واپس شو امام حسن صاحب او امام حسین صاحب رالل او رسول الله مبارک بدواړه سینې ته رانږدې کړل خپل به کړل په دې ځای کې یو عجیبه واقع ده دا زه بیانول غواړم چې سامعینو ته کله چې رسول الله مبارک وفات شو صلی الله علیه وسلم چې کله نبی علیه السلام وفات شو نو بلال صاحب دا د رسول الله مبارک معاذین نو نبی علیه السلام چې کله وفات شو نو بلال صاحب مدینه منوره پرېوسته مدینه منوره یې پرېوسته د رسول الله مبارک د وفات 12 کاله شوي د عمر فاروق د مبارک دور خلافت نبی علیه السلام بلال رضی الله مبارک ته په خوب کې رالی چې بلاله عجیبه مینه دی وه زه وفات شم تا زما در او زما وطن پرېغوست بلال رضی الله مبارک چې کله د خوبه را بیدار شو نو ډېر غمګین او خفه شو چې نبی علیه السلام خو خفه دی ګیله یې وکړه او بلال رضی الله مبارک فرمایي چې ما په دې پرېغوستو چې اذان به مې کوو نو رسول الله به راته مخامخ ناست اشهد ان محمد رسول الله به ما په رسول الله مبارک باندې نظر ولګېدو سبحان الله سبحان الله او چې اوس اذان کوم رسول الله نشته الله اکبر نو ډېر غمګین شو په دې دوران کې بلال رضی الله مبارک را روان شو د خپل وطن نه چې رالی چې ګوري مدینه منورې ته چې رادننه شو نو امام حسن او امام حسین رضی الله یې ولیدل چې ویې لیدل نو دواړه یې رانږدې کړل چې د رسول الله هغه مینه پرې ماته کړه د نبی علیه السلام هغه مینه پرې ماته کړم
هغه نمسي دواړه رانږدې کړل او خپلې سینې سره یې ولګول نو چې کله رسول الله مبارک هغه مینه یې پې ماته کړه بلال رضی الله مبارک نو حسنین دواړه ورته وایي چې بلاله تاسو به د رسول الله په مخ کې کوم اذان کوه هغه اذان بلال رضی الله مبارک په ژړا شو چې د دې اذان نه هم ما مدینه منوره پرېغوسته د دې اذان د وجې نه هم ما مدینه منوره پرېغوسته د دې ځای نه لاړم او تاسو وایئ چې اوس هغه اذان وکړه خو تاسو خبره چېرته رد کولی شم تاسو د چا نمسي یئ بس په دې دوران کې بلال رضی الله مبارک اذان شروع چې الله اکبر الله اکبر چې اذان یې شروع کړو چې کله دا اواز الله اکبر وي نو په دې مدینه منور کې هجوم شو هجوم چې بلال بانګ خلکو دا یو مخصوص که خو دا اذان به موږ د رسول الله مبارک په زمانه کې اورېدو دا خو د هغه زمانه واپس راله هغه زمانه بیا راله وایي داسې یو هجوم شو په دې ټوله مدینه منوره کې تر دې حده پورې چې حامله زنانه هم وایي مسجد نبوي ته رالې ماشومان هر څه پرې چې حامله زنانه هم مسجد نبوي ته رالې دومره پورې دا خلک راغونډ شو چې کله اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېد بلال رضی الله مبارک بېهوشه شو را پرېوت را پرېوت وایي چې په هوش کې رالی وایي چې ولې وایي چې ما کله دغه ځای ته به ورسېد نو ما به ډایرکټ رسول الله ته وکتل نن هغه موقع ده چې رسول الله مبارک نشته دی الله اکبر الله اکبر ډېر ښایسته ډېر فیاض الدین صاحب نه به اول یو پوښتنه وکړو چې د رجوع او د کلام پاک ترمنځ چې کوم رشته ده هغه مونږ بیان کو کتونکو ته هغه لږ کلیر شي حاجي ډېر مهم سوال دی دا او دا تعلق یا دا تړون پښتو کې ورته موږ دا ډېر زیات جوور دی صحیح تاسو وګورئ سورة البقره کې الله سبحانه وتعالی فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اول خو دا شرف دا د قدر میاشت دا شرف دی ته حاصل دی رمضان دی مهینې ته د میاشت چې قرآن نزول په دې کې شوی دا د ټولو نه غټ شرف خو دا تړون دی بل چې کوم کلاسیکي عربی ته موږ وګورو نو د رمضان د وجې تسمیه باندې کو تاسو ځان پوهیږئ که نو د قرآن سره تعلق څنګه جوړېږي دا هم ډېره ښکلې خبره ده د دې مختلف تیریز دي د دې د رمضان ته موږ ته رمضان وس لګي رمضان مطلب څه دی مختلف تیریز دي هغه طرف ته نه ځم خو چې کومه راجح معنا د هغه دا ده چې په عربو کې به تاسو وګورئ نو صحرا به وه او شګې به وې ډېر زیاته ګرمي وه نو محققین لیکي چې کله باران به وشي سوال وکړي چې الله باران وکړي چې دا بوټي وشي دا شګه یخه شي موږ پکې سفر کولی شو دا بوټي وشي مزېدار شینکي شي هر یو څیز هغه کم باران بچو شو کنه کم باران هغې ته بیا رمد وی یا رمده رمده به ورته نو چې کله به هغه باران وشو شینکي شینکي بوټي به راوختل بوټي به راوختل میوه به راوختل ګراسز به راوختل او هغه ځناور یا هغه مخلوق چې کم انسانانو په شکل خوشحاله شو کې به پرمختګ به پکې کول شو نو عمده کې یو ایمیجري ده قرآن چې کله دا ویلي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو څنګه چې الله سبحانه وتعالی ته یو توجه ورکوي د انسانیت په درد کې دی په تکلیف کې دی په تشدد کې دی معاشره وایلنس ته او ایکسټریمزم طرف ته روانه ده نو الله سبحانه وتعالی په شان د هغه باران د رمز چې په شکل کې قرآن نزول وکړه چې څنګه چې دا کائنات ته موږ وګورو د دنیا ته موږ وګورو د انسان ته انسان ظالمه دی حقوق نه ورکوي د خپل نفس حقوق دي د ټولنې حق دی څنګه چې هغه شګه تاسو په ذهن کې واچوي هغه بوټي په تاسو په حقیقت هغه ازغي په ذهن کې واچوي چې نفرت دی بغضونه دي دشمنۍ دي طرفګنۍ دي الله سبحانه وتعالی په شان د هغه باران کلام الله نازل کړ چې دا قیامت پورې به دا رهنمایي نو دا هغه تړون دی چې یو تصویر دی ځکه دا ویلي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بل دې کې بل تفسیر تاسو وګورئ ځکه چې کوم لفظ استعمال شوی موږ ته اکټیو وایس پیسیو وایس وګڼه انزل فيه القرآن الله پاک خپل ذکر نه لګي چې انزلناه چې ما نازل کړی دی مونږ چې کله وایو کنه زه به تاسو لګ توجه طرف ته مونږ وایو اکثر یہ بات کہی جاتی ہے اب کون یہ بات کر رہا ہے اس کو سائڈ پر رکھیں کوم خبره کیږي هغه اهمه ده دلته الله سبحانه وتعالی فایل ته خواګه یعنی چې رمضان راشي نو په ذهن کې د قرآن راشي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن یعنی چې میں نے قرآن نازل انزلناه یعنی هغه چې کم ډور دی اکشن چې چا کړی دی object become the subject object جوړ object subject زه تر راوځي چې رمضان دې دماغ ته راځي چې قرآن دې دماغ ته راځي نه چې افطار پټه سحر شوي هغه جزوي سری هغه په خپل ځای کې د رمضان لا رمضان د دې زمونږ په ژوند کې ضرورت ولې لکه نه به کنه یو میاشت نه دا خو د الله میاشت دا خبره چې الله وایي چې زه په دا زمانه لپاره او د دې اجر معلوم نه دی هم زه به ورکوم
د دې ضرورت څه و د دې او جی جی حسن چې څو کم جواب راکول غواړي جی خاصه صحیح ده دا سیده تاسو چې رمضان ولیو نو اول څنګه چې ما مخکې انسان جذبات لري احساسات لري خواهشات لري رغبات لري دې موږ فري نشو پرېښودی د د تربیت دپاره الله سبحانه وتعالی رمضان یې ښودی دا د تربیت دپاره دی کو دا نه وي لکه مثال په توګه ما یو اس ساتلی زه د هغه تربیت ولې کوم زه ولې ونډه ورکوم څه مطلب همداسې یې پرېږده که نه الله سبحانه وتعالی رمضان ځکه یې ښودلی چې دا نفس ته بې لګام پرې نه دی ډسپلین شي لکه بل د دې ما مخکې دا یو خبره کړې وه چې انسان رغبات لري جذبات لري احساسات لري الله سبحانه وتعالی موږ نه غواړي دا چې د جذبات او رغبات ته پوله کیږي ځکه یې رمضان یې ښودلی چې حدود آشنایي شي دي او څنګه طریقې را سره وکړه لکه زار دا غزات شمه چې راته څه وایي شیطان خو مې درنه وتړلو اوس ځان ګراونډ ته وتې اوس خو ته پخپله یې که نه بله دا چې دا هم درته لکه چې د 11 میاشتو کې موږ څومره ګنیانې څومره خطایانې کیږي او الله تعالی په دغه یو میاشت کې موږ دا موقع راکړي چې په دې کې توبه مو باسو په دې کې خپل ځان د ګناهونو نه پاک کړه ثوابونه وکړه تاسو لکه تاسو دا چې ولې کیږي که نه تاسو لږ شان تصور کې چې د ماښام ټیم مونږ کینو که نه لږ شان تصور کې پابندي 5 بجې دي نو دا انسان الله سبحانه وتعالی دغه کې د فخر او د ویاړ مقام نه لري چې الله سبحانه وتعالی چې نوم کله نه دی اخیستی چې دی اوبو له ګوتې نه وړم ځکه رمضان دغه دی چې انسان مجسم اطاعت نو هغه فرښتو ته وایي نه چې عملي تفسیر شي زما بندیان به داسې او خو دې ګوتې خو دې یوسي جي په دې ځای کې یو ښایسته خبره ده وکړو په دې ځای کې یو عجیبه فلسفه پرته کله چې آدم علیه السلام الله جل جلاله پیدا کړو فرشتو څه ویلې چې ای رب موږ ستا تسبیحات هم بیانوو ستا ذکر اذکار هر څه به هم کوو آدم علیه السلام دی ولې پیدا دا خو به اینې تویوي دا خو به دغه ټول د انسان سره چې کوم اوس وخت کې تړلی شوي دا اوس کوم حالات دي دغه ټولې خبرې ته هغه وخت کې وشوې بیا د هغوی جواب الله جل جلاله آدم علیه السلام چې پیدا کړو دا هر ټول کائنات د اشیاو نومونه ته وښول ټول کائنات علم ورکو چې فرشتو ته وړاندې کړ فرشتو د هغې نه بې علمه پاتې شو هغوی د هغې جواب ونه کړو آدم علیه السلام وکړو او بل په دې کې دا فاین دی چې کله دا روژه راشي او دا د اذان ټیم شي د اذان ټیم فرشتو ته الله جل جلاله وایي دا مادي وخت له دا مخلوق پیدا کو دا مخلوق مادي وخت له پیدا کو زما نوم نه بغیر د دې اوس روژه ماته کي که نه دا انتظار چې کوي دا بندګان مادي وخت دپاره پیدا کول نو دا آدم علیه السلام هغه فرشتو هغه جواب هم په دې ځای کې پروت دی د دې روژې په دې اخري ټیم کې چې د روژه ماتې دې ټیم کې فرشتو هغه جواب دی او الله جل جلاله ته په خپله چې وګورئ دا اذان چې زما نوم نه اخیستلی شي دوی دې اوس دغه وکړي روژه دې ماته کړي حکم څو پورې الله حکم نه شي دې کې تاسو یو بله ضروري خبره ما ته د خپل استاد یو خبره یاده شوه روژه په انسان کې حدود آشنایي پیدا کوي خپل حد کې وساته قتل کې دا ستا جوریسډکشن نه دی دغلته ستا دایره کار نه لاسونه بند وساته دا اصل کې انسان حدود آشنایي کې پیدا کوي او دغه جذبات چې مخکې ورفلو نشي لکه څنګه چې مخکې ګاډی روان دی په تیز په هغه روان دی او بریکر یې ورته پول بندي ورته کړ چې دلته به ته سلو شي ځکه چې مخکې هم انسانان دي څه حقوق دي نو روژه دا ټوله فایده انسان ته ده او لعلکم تتقون دا تعبیر الله سبحانه وتعالی استعمال کوي چې دی او دا تقوا څه ته ویلی شي تاسو کو خیال کړی دی کې د کې یو تصویر دی ایمیجری دا قرآن مجید په ایمیجز کې خبرې کوي په تصویر کې خبرې کوي چې انسان جمالیات او حس دا خو خي دا استټیک سنس چې د ویلی شي دته چې دا ویلی چې لعلکم تتقون تاسو کو ګوره د عربو با چې کله په دې صحرا کې بدل نو دا غنی به دی به دا غټ غونډه کې دا لباس چول هغه تصویر په پښتو کې غټ غونډه جوبه غونډه کې چول کندوره وته او کندوره دی به بچا کړ داسې به د خپې بنیولې و داسې په زغونو کې به داسې تل نو دې ته به وقایه وي ټو پروټیکټ یور سیلف ټو پروټیکټ ون سیلف خپل ځان بچ کې الله سبحانه وتعالی رمضان ځکه خو چې ځان د پاره کې کانشیس شي څنګه چې تاسو په دغه خټو کې ځئ یا په غونو کې ځئ او بچا کر چلنا دا چې تاسو ځان ساتئ دغه رنګ تاسو په ژوند کې چې کانشیس شئ دا ژوند سیریس واخلئ یاره یو خبره دلته زما په موضوع کې هغه ورځ راله چې مینه دا ویده کورونو کې جګړې ډېرې کېږي نه نو ما سوچ وکړو چې یاره یو خو ټیک شو صبر ټیک شو چې صبر به کې غصه به نه کې بالکل به ځان کول ساتې ټیک شو او ډاون ټو ارث ایگزیکټلی کول به ساتې ځان خو دلته دا خو یې نه دي ویلي چې مینه مه کوه دا خو یې نه دي ویلي که نه چې مینه مه کوه دلته الټه خلک مینه خو پرېږده چې راباندې مړه تاسو والله ګډوډ کړی راباندې نه دلته
د ستاسو خبره به زه چې دی کلیر کم چې دلته مینه څه کوي چې دی په سمه خولې څوک چا سره خبره نه کوي په سمه خولې څوک چا سره خبره د ستاسو د خبره کې زه جواب پروت دی الټا مینه ستاسو د خبر کې جواب پروت دی جواب دا دی چې صبر کول دي کنه بېشکه الله وان الله مع الصابرین ما صابرین زه د صبر کوونکو سره ما او په دې روزه کې موږ وایو چې صبر کوئ نو صبر څه مطلب محبت کوي محبت د صبر بدله محبت دی کنه چې صابر انسان نو هر سړی سره محبت هم کوي هغه هم چې خلکو سره محبت کوي بېشکه نو داسې نه چې ته به صابري نو ته به داسې نه چې بس ځان ته یو طرف ته کښېني او یا دې تندې راچولې یو هغه خلک پښتو خبره وایي 12 بجې یا ښځې ښځه هم غریبه وایي چې اوس لکه کچن نه وتې نه یم او د کیړه راخطا کړې نه ده یو دې کې ګوره اذیت باندې خبرې کېږي اذیت ډفرنٹ کاینډز مختلف دغه کاینډز دي ټیک شو اذیت په هرې طریقې باندې د ښځې نه خاوند ته د خاوند نه ښځې ته د خلکو نه یو ځای بل ځای ته اذیت د دواړو نه دا پوښتنه ده دواړو مفتیانو صاحبان اذیت دی څه شی اذیت په دې باندې ځان پیولو نه مخکې چې موږ یو بل لفظ زده کړو بیا په دې لفظ باندې موږ ښه پوه شو تقابل غوندې کوو پهله موږ شخصیت زده کړو شخصیت څه ته وایي دا خو ټولو ته مسلمه را اسټابلیش کړه چې ټولو د بل شخصیت څه ته وایي نو چې کله موږ په دې باندې شخصیت څه ته وایي نو په شخصیت کې چې کله عدم توازن راشي دې ته د دې سوال جواب به د یو دمې نه پس راکوئ صحیح دی جی بېشکه دماغ دماغ لوجي بیک یا رمضان زیم زکی الرحمن او د مینه شمس مونږ رګیایو فیاض الدین صاحب سره او محمد حسن صاحب سره ډېر ښایسته خبرې اترې کوو لګیایو الله دې له ژوند ورکړي دواړه د زړه د کومې نه جوابونه راکوي او دې نه مخکې چې کوم سوال و ډېر د پوهې سره موږ په اذیت باندې خبره کوله شخصیت او اذیت جی 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 نو شخصیت کې چې کله عدم توازن راشي امبیلنس راشي نو هلته اذیت پیدا کېږي مثال په طور باندې زه په کور کې یم زه یو خاوند یم زه ښځه وښم د خور حق نه ورکوم د مور حق نه ورکوم نو زما په دې شخصیت کې امبیلنس راغی دا شخصیت کامل نه دی دا شخصیت کامل نه دی ځکه هلته مرګ په وجود کې راځي په شخصیت کې عدم توازن راغی ځکه کم تلم په شخصیت کې عدم توازن راغی نو اذیت پیدا شو د ظلم په صورت کې په شخصیت کې عدم توازن راغی نو زه قتل وکم اذیت پیدا شو دا شخصیت یا روجا زمونږ د اذیت زمونږ نه خوا کوي او د دې شخصیت ټریننګ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولنفسک علیک حق ستا د شخصیت د دې نفس یا چې موږ ورته وکړو کنه ځان دا ځان کدن دا ځان ته نه راوباسي دا مې د دې مې تربیت کول دي چې د مې کله تربیت وشي د شخصیت په کله تربیت وشي دې کې بیلنس راغی بیلنسینګ وشو اوس په اذیت نه پیدا کېږي واه سبحان الله استاد دا خبره کې ډېره ښکلې وایي که نه وي تعلیم و تربیت موږ لفظ استعمالوو عرب داسې نه استعمالوي وایي وزارت تربیه و تعلیم دا اصطلاح بدله کړي لکه جاپان چې اوس تربیت دې کې بله خبره دې کې یو بله ډېره اول اخلاق صرف اخلاق ډېر اهم او ته صرف ایجوکیشن ورته ښیي چې انسانیت زده کړي اخلاق کردار د هغې نه پس ورته بیا بیسک د هغه خوښه ده که ډاکټر جوړېږي که انجینر جوړېږي نو دا تربیت څه ته ویل چې تربیت زما یو استاد محترم دا وایي چې تعلیم یافته انسان سند یافته کیدی شي دم داسې تعلیم یافته انسان سند یافته کیدی شي خو تربیت یافته انسان هدایت یافته کیدی شي زه به داسې تعلیم باندې به زه څوک یم چې په هغې کې په معاشره کې ما امفل کړی ما پی ایچ ډي کړې ده زه فلان کې ما نه ماشومان په جومات ته نشي راتلی په مدرسه کې زه هلته هغوی سره غلط حرکتونه دا یو خبره چې ده چې یاره انسان کې هېڅ ځین کې ساری پکار ده ما داسې ډېر خلک کتلي چې هغه ډېر بې حده کبر تکبر غرور کوي ریلی خو هغې لکه زه دا نه ګورم چې یاره هغې به راپروزي چېرته چې یو ځل راپروزي بیا به راپروزي بیا خو کوچتولی نه شي خو هغه وخت کې چې څوک عجز کې لاړ شي چې څوک عاجزي کوي هغه غریب څه ګناه ده هغه غریب خو باندې ظلم وشو که نه خو ظلم پې وشو که نه د هر طرفه نو دغه سړی چې دی چې دا غرور کوي تکبر کوي زموږ په معاشرې کې او داسې ګرځوي که نه هلکه دا صرف د الله ذات سره خوند کوي کبر او تکبر په دې مې لږ پوهې کوي چې یاره دا به چېرته ځي ظلم خو شو واقعي زه راته په دې باندې یو خبره کومه شاکر د الله وبخي د دې ځای کې یو خبره به کوله مولین صرف فرعون او ابو جهل او دا یادې نور څوک نه یادوي که نه هغه به دې کې دا خبره کوله نو زه په دې کې دا خبره کوم د هغه خبره وکړو چې فرعون چې کله تکبر شروع کړو هغې نه بعد د خدایي دعوه وکړه د خدایي دعوه وکړه چې دا بچی ته د خدایي دعوه وکړه بالله خدایي دعوه کله وکړه نو فرشتو
الله جل جلاله ته ویلې موسی علیه السلام پکې ویلې تور بني ویلې چې اره بس تا خدایي دعوه یې وکړه ته بیا هم عذاب نه ورکوې هغه ورته ویل چې ما له حیا راځي رب ورته وویل کما یلیق بشانه سبحان الله و چې ما له د حیا راځي حیا ولې راځي وجه څه د دې ده چې کله چې دا فرعون به کوم خلوت او د ده چې کومه کمره وه دا به چې دننه کېده نو په دې بره لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم وی دا هلته زما صفت یې لیکلی دی زما رحمان او رحیم صفت کوي او دله زه عذاب څنګه ورکم بیا چې د دغه وکړو سرکشي شروع کړه د خدایي دعوې نه بعد یې د موسی علیه السلام سره جنګ شروع کړو نو الله جل جلاله په هغې باندې په غضب شو او په سمندري لابو کو نو کله چې دا یو انسان متکبر نو دغه انسان له الله جل جلاله دا مال حال هم ورکړي او د عمر هم لزیات کړي چې دا نور هم سرکشي وکړي چې بیا قیمت په ورځ نه وایي چې ربه ماله به لږ مهلت راکړی یا د دې دپاره هم وایي چې الله تعالی وایي چې کیدی شي چېرته نه چېرته خو به د ده د خولې نه وځي چې توبه یا الله یا ماته بخشش وکړي یا الله ماته لکه دې خبرې باندې ځکه هم دا چې ډېر کسان داسې دي څنګه زکي صاحب هم وایي چې هغه د یو انسان زړه ورته زړه نه ښکاري یو انسان به د خپو لاندې راولي لکه هغه څنګه مې والا حساب دی که نه نو دې باندې ما وکړي خبرو کې وکړي او بیا به لاړ شي د الله په کور کې به کښېني هلته مافیانې غواړي دله خو یې ډیل ورکو خو هغه چې کوم پیساو شو هغه غریب د هغه غریب به څه کېږي اوس ګوره ډېر مخکې مونږ وایي چې الله ان الله مع الصابرین یو ځکه الله وایي چې زه د صبر کوونکو سره یم بل هغه له الله جل جلاله په آخرت کې څومره انعامونه ورکوي د هغه صبر او له بدلې ورکوي په آخرت کې د هغه کم درجه او کم مقام هغه ته میلاویږي خو د دې دنیا کې خو دا یو روټین دی چې ظالمان وحشت کوي ظلم کوي جبر کوي مظلومي برداشت کوي خو کله چې الله جل جلاله په ګریب کې راشي نو د هغه انجام هم بیا ډېر خراب وي هغه ډېر مثالونه تاسو ته ښکاره دي چې د هغه انجام بیا ډېر خراب وي بیا د لکه فرعون یو نمونه وګرځي ډېر زیات نن چې څومره پروګرامونه شو نننې ډېر زیات ما ته زیات خو لګي یار رښتیا یار زه یم چې دا مفتیان خو ریګولر شي نو زیات پخوي موږ سره ریګولر شي چې ریګولر شي ولې چې ماشاءالله ډېره پوهه د دې نه مخکې چې کوم راغلو هغه هم د پوهې وړ وجي او خو چې دا نن ماشاءالله زه به وایم چې ینګسټر چې څومره هم دي همیشه ینګسټر وي نیلسن پیج د ستاسو دپاره ګفټ هیمپر رالیږلي رنګ زندګي کا اینډ سواد مسالې به سر ورکو ځکه وایي